بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 55 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ صرف کبیر، اسم اعلی صغرا، ثلاثي مجرد صحیح، اسباب فعله یفعلون وایو. اسم اعلی چې دی د سیز نوم دی، سیز نوم یعنی او دا به مونږ جوړو څنګه؟ دا د مضارع د معروف صيغې نه جوړیږي، د اولې صيغې نه. یضربو دی، یضربو د دې نه به د علامت مضارع ختم کو، میم مکسور به ولګو، زیر والا میم به ولګو. د اخري حرف نه مخکې به زبر ورکو. که زبر وي به په خپل حال پرېږدو، که زیر وي به وران کې زبر به ورکړي، او که پیش وي هغه به مران کې زبر به ورکړي، او اخري حرف نه به تنوین ورکړي. په اخري حرف باندې به دو پیش ولګي. نو د یضربو نه دا یضربو، یضربو یضربو د نه علامت مضارع ختمه کړه، اخري حرف نه مخکې باندې زیرو دا هم زبر کو، او په دې اخري حرف هم تنوین واچو. دا درې تبدیلیانې به پکې راولي. علامت مضارع په ځای باندې به میم مکسور ولګي، او اخري حرف نه مخکې به زبر ورکړي، او اخري باندې به تنوین ولګي. دا درې تبدیلیانې به پکې راولي. نو د مضربون معنا ده د وخلو یوه آله، د وخلو یوه آله، د یو وخلو یو سیز. لکه مثلا چوکه ده، نو دې چوکې ته ته مضرب هم ویلی شي، مضرب د وخلو آله. ٹھیک شو جی؟ دا قلم دی په دې وخل کې، نو دا قلم مضرب دی، دا د وخلو آله ده. ښه جي، دغه شان چې اوس مثلا موږ سره یسمعو دی، یسمعو، د دې یسمعو نه به علامت مضارع ختم کی، میم مکسور به ولګي، میم مکسور به ولګي. د اخري نه مخکې باندې که زیر یا پیش وي، نو هغه زیر به زبر کی، او که پیش وي به هم زبر کی. خو که زبر وي په خپل حال به پرېږدي. نو دلته د اخري حرف نه مخکې میم باندې زبر دی، موږ په خپل حال پرېښودو، او اخري حرف باندې به دو پیش تنوین ولګي. نو د یسمعون مسمعون، مسمعون معنا ده د وخلو د اورېدلو یوه آله، د اورېدلو یوه آله ده. چې غوږونو کې چې کوم سیز ولګوي، یا هینډ فري ده، هینډ فري چې کوم دا هینډ فري مونږ غوږونو کې لګو، د موبایل دا خبرې، د ویډیو آډیو هغه پې اورو، نو هغې ته مسمعون وایي، مسمع د اورېدلو آله. ټیک شو جي؟ ښه دغه شانتې ینصرو دی، ینصرو، ینصرو معنا ده هغه یو سړی مدد کوي یا به وکړي. د ده نه به زه اسم آله جوړم، علامت مضارع به ترې ختمه کړي، میم مکسور به ولګي، میم مکسور به ولګي. اخري نه مخکې باندې به زبر ولګي، دا پیش په ختم کې زبر به کړي، او د اخري حرف باندې به تنوین ولګي. نو د ینصرونه منصرون شو. منصرون معنا ده د مدد یوه آله، د مدد یو سیز، د مدد کولو یو سیز. چې تا سره یو سیز وي، په هغې د خلکو مدد کې هغې سیز ته منصر وایي. ټیک شو جي؟ نو مضربون د وهلو یوه آله. د دې نه چې کله تسنیه جوړې، نو دا با چې ده په ده باندې دا تنوین دی، دا به ختم کړي، په دې با باندې به زبر ولګي، او الف او نون زیرنې به ورسره ولګي. مضربانې معنا ده د وهلو دوه آلې، او د دې جمع جوړیږي مضرابون، مضرابون. مضاربو، د دې جمع جوړیږي مضاربو، مضاربو، مضاربو. د وهلو ډېرې آلې، یعنی د وهلو ډېر سیزونه، ډېر سیزونه چې په هغې وهل کېږي. او د دې اسم تصغیر جوړیږي مزیربون، د لږ شان وهلو یوه آله. نو مضربون دا واحد اسم آله صغرا ده، دې ته اسم آله صغرا وایي. مضربون د وهلو یوه آله. تسنیه اسم آله صغرا مضربانی، د وهلو دوه آلې. جمع مکسر اسم آله صغرا مضاربو، د وهلو ډېرې آلې. واحد مصغر اسم آله صغرا مزیربون، د وهلو یوه آله. نو دا زموږ سره صرف کبیر، اسم آله صغرا، ثلاثي مجرد صحیح، اسباب فعله یفعلو درسو. دې نه پس درس کې به مونږ اسم آله وسطا وایو، وسطا. نو ګورئ دا مضربون یو د دې وزن چې دی دا مضربون دی، مضربون. یو قسم یې دی مضربتون، مضربتون، او یو قسم دی مضرابون، مضرابون. نو دا مضربون چې دی دې ته اسم آله صغرا وایي، صغرا. دی مضربتون ته اسم آله وسطا وایي، وسطا. او دا مضرابون ته اسم آله کبرا وایي.
د مزربون معنم دا د وهلو یوه آله د مزربتون معنم دا د وهلو یوه آله د مزرابون معنم دا د وهلو یوه آله نو د مزربون تسنیه جوړیږي مزربانی مزربون مزربانی مزارب و مزیربون او د مزربتون تسنیه جوړیږي مزربتانی مزربتون مزربتانی مزارب و مزیربون او د مزرابون جمع جوړیږي تسنیه جوړیږي مزرابون مزرابانی مزاریب و مزیریبون ٹھیک شو جی نو دا د دې ان شاء الله موږ د وستوا په بل درس کې ان شاء الله تفصیلی بحث کوو بیا به دا غي نه پس د کبرا په ځان له درس کې خو تفصیلی بحث کوو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام